ډیرو محترم مسلمانانو، نن د آیات الکرسی یو طاقتور ترینه وظیفه ده انشاءالله چې د کم حاجت دپاره یې کوئ، ها حاجت په الله جل شانه ستاسو پوره کوي او په داسې ښکلې طریقې سره به پوره کوي چې تاسو به انشاءالله خبر هم پرې نه یئ چې زموږ د حاجت د کم سړه الله جل شانه پوره کو. نو وظیفه هم اسانه ده او په آیات الکرسی کې به یو لفظ دی حفظهما، د دغه لفظ وظیفه کوم ورسره وکړه محترمو، دا به داسې شي لکه نور علی نور بش. نو لہذا دا وظیفه تاسو په زړه یقین، د زړه په یقین او د زړه په اخلاص سره یو وارې وکئ انشاءالله. یو وارې سره به الله جل شانه ستاسو تمام په تمام حاجتونه، مشکلات، پریشانۍ، غمونه ټول په ټوله ختم کی، ځکه د آیت الکرسی ډېر زیات طاقت دی او دا ما په خپله محسوس کړی دی الحمدلله. هغه هم درته بیانوم، خو لیکن دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز خامخا د خپلو حاجاتو دپاره وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې، الله جل شانه هم خوشحاله، آباد، کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. ډېر مسافر زمونږ وظایف د بهر ملکونو نه اوري، زه ګورم د امریکې نه هم زما وظایف کتلی کېږي، د فرانس نه، د یو کې نه، د ټولو ډېرو ملکونو نه کتلی کېږي. دغه مسلمانانو له دې هم الله تعالی د زړه مرادونه او د زړه جایز حاجات پوره کړي، الله تعالی دې په خیر او عافیت څخه خپلو بچو ته راوستلی کړي. محترم نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه ډېره انتهایي اسان او پاورفل وظیفه ده. نو دا چې تاسو وکړه انشاءالله، دې کې بیا د یو لفظ یعنی یو ټکی دی حفظهما، د هغې وظیفه مو کړه انشاءالله تاسو ته به الله تعالی ډېر څه درکړي. ها نو محترم مسلمانانو داسې طریقه به وکئ چې د هر فرض منفس خو روزانه تاسو آیات الکرسی پابندۍ سره وایي. د هر فرض منفس صرف یو کرته د هر فرض منفس آیات الکرسی وایي، نو دې یو پیره ویلو برکت او فضیلت به دا وي محترم مسلمانانو چې کله هم انسان وفات کیږي او څوک آیت الکرسی د هر فرض منفس یو پیره وایي که نه، نو هغه به حدیث مبارکه وکړي فورا به الله تعالی جنت ته داخلي. ها د دې دا فضیلت دی. ول محترم مسلمانان، تاسو د یو داسې حاجت لرئ چې هغه نه پوره کیږي، نو د هغې دپاره خو اول 19 کرته ووایئ. د فرض منفس هر فرض منفس چې تاسو ویلی شئ 19 کرته آیت الکرسی ووایئ او بیا حفظهما دا لفظ به کې 11 پیرې ووایئ. حفظهما حفظهما چې دا هم به کې 11 کرته وي، نو بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې الله تعالی زما د دې حاجت الله دا پوره کړي او دا ته حفاظت او په ښکلې احسنې طریقې سره پوره کړي. بل چې د محترم مسلمانانو د دې وظیفې به تاسو 2 پیرې ورد کوئ یا اویا پیرې د آیت الکرسی، اویا پیرې یا 2 پیرې به د دې وظیفه کوئ، کو ورځ کې کوئ، کو 2 کې کوئ، کو 3 کې کوئ، هر څونه وخت کې چې کوئ. صحیح شوه. بله دا چې 314 پیرې بیا وایئ. صحیح شوه. کو په ورځ کې ویلی شو، که په 2 کې، په 3 کې، انشاءالله چې دې پوره کېدو سره به د الله تعالی حاجت پوره کړي. بل ډېره ښکلې خبره دا ده محترمه چې مولانا زما مقتدي دی او مولانا هم دی، د هغه پټي کې غنم کرلی و، غنم، او هغې غنمو له باسې څیزونه شان راتله، ځناور شان، هغه غنم به یې وله خرابول، خوړل به یې وله. ما ته وي چې دغه شان چل دی او دا دې سره څه چل وکړمه، مساله مې ورته واچوله، نه قلاریږي، غنم یې راله ټول خراب کړه. اوس 2-3 میاشتې مخکینۍ خبره ده، بس ما ورته صحیح ده راځه دا به زه دم کړم انشاءالله چې بیا بوله نه راځي. یقین په الله وکړه چې ما 2 پیرې آیت الکرسی ویله، 2 پیرې، او په 2 پیرو کې بیا کم دا ټکی چې دی حفظهما دا مې پکې 11 پیرې وي، او بیا مې الله جل شانه ته سوال وکړو چې الله په دې کې دا طاقت او قدرت تاک دلی او تی پکې ږدي الله، په هغې مې شګه دم کړه، شګه، او هغه شګه مې داسې په هوا کې وشیندله. ما الله د دې غونډ پټي ته حفاظت د دې آیت الکرسی په برکت سره وکړي. یقینا چې مولانا صاحب نه کله ناکله اوس هم تپوس وکړم، ما شیونه خو دې بیا په سترګو لیدلي دي، کو نه وي یاره د سره مې نه دي لیدلي، کو دې کې راته دروغ وایم نو مسلمان به نه یم. چې هغه وایي چې الحمدلله دغه یو پیره تا دم کولو سره هغه څیزونه بیا ما نه دي لیدلي. صحیح شوه که نه. او که په چا باندې جادوی سحرې بندي شفي، نو محترمو د هغې دپاره هم اویا پیرې ووایئ او 2 پې دم کوئ، هغه وڅکئ، بیمارانو له هم ورکوئ، کور کې څونه دغه دي مسلې دي هغې دپاره هم انشاءالله لاجواب عمل دی. دغه طریقې سره دا سر ته انشاءالله ورسوئ. بله محترمو مسلمانانو، ګناهونه سره د انسان تمامه زندگی تباه کیږي. هره ګناه چې ده الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي، ډېر ګناهګار یي، لیکن ګناه سره د انسان د زندګۍ نه برکت ځي، د صحت نه برکت ځي، د اولاد برکت ځي، هر یو شیز برکت ځي. نو
تاسو داسې کار وکړه چې ټول ګناهونه د الله تعالی د رضا دپاره پرېږدئ. زه هم توبه وباسم، تاسو هم وباسئ. موږ هم ګناهګار یو، اسمان نه یې راکوشوي، نفس او شیطان راسره ملګری دی. نو ټولو ګناهونو نه به توبه انشاءالله وباسو. نو الله جل شانه به زما او ستاسو حاجتونه به الله تعالی زما او ستاسو پوره کړي، مسایل به الله جل شانه زما او ستاسو ختم کړي. ځکه د ګناهونو د نحوست د وجې نه، د ګناهونو د فلیتیا د وجې نه د انسان مخ او بندش اکثر بند وي. نو هر ګناه چې دا په هغې الله تعالی خفه کېږي، د الله تعالی د رسول نافرماني به کېږي صلی الله علیه وسلم، هغه ټول په ټوله پرېږدئ. انشاءالله چې لږو ورځو کې تاسو وینئ ستاسو ژوند کې به انقلاب الله جل شانه راولي، او داسې انقلاب به راولي چې انشاءالله دا د ګناهونو د فرق کېدو سره به. او الله تعالی څه فرمایي؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی فرمایي ما تر ټول نه زیات خوښ انسان، معزز او مکرم انسان هغه دی چا کې چې تقوا راله. تقوا سره د هر ګناه نه ځان بچ کول، ځان بندول. انشاءالله زم توبه وباسم چې مالک الله زما ګناهونه معاف کړي، زما د ټولو مسلمانانو، زما د اوریدونکو، زما د مسافرو، الله د دې ټولو ګناهونه معاف کړي، الله د دې ټولو حاجتونه پوره کړي. دا دعاګانې به همیشه زما تاسو سره وي. الله جل شانه هم د زړه مرادونه، حاجتونه تمام جایز خواهشات پوره کړه. الله تعالی مراته خوشحاله او باد ژوندي لره، بریالي لره. الله تعالی مو تمام مشکلات ختم کړه. الله